بسم الله الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. اول مونږ ویلو چې اسم باندې خبره روانه بیا فعل روان دي، خو په اسم کې به مونږ ترکیب ته ورګټ شو ان شاء الله. یعنی یو دوه سبقونه چې مونږ وای په دې کې به مونږ ترکیب ته ورګټ شو. نو تاسو ته د یو ورځ سبق کې مونږ د مدرسې سبق مطابق د یو میاشت سبق خایو. نو دا 10-15 منټ سبقونه آنلاین چې کم زموږ ملګري یا موجود کم کسان دي چې دا 10 منټه سبق په ورځ شپه کې دی نشي کتله، موبایل نه دومره مصروفه دی، بیا به دا ډېر بدقسمت دی. 10 منټه 15 منټه سبق او دې کې فایده حاصلېږي د یو 2 میاشتو سبقونو. ټیک دی چې کوم کس اخذ کولی شي، چې اخذ نشي کولی مشوم وي نابالغ ډېر هغه ته فایده. اوس مونږ روان یو فعل طرف ته رواني، فعل نه مخکې مونږ ترکیب ته وردننوځو ان شاء الله. تاسو به خپله دلته اوس خو مونږ اجرا کوو، ایتونو د حدیث اجرا کوو، صرف ګروپ بندي کوو، جماعت بندي کوو. سبا بل سبا به تاسو ترکیب ته روان شئ، خپله به ترکیب روان کړئ. صحیح دی. یو ملګري کمنټس کې ویلي چې تاسو په فعل نه په صرف پکې وایي، نه صرف پکې وایي. دا لسان القرآن کې صرف هم وایي، نحوه پکې وایي. فعل چې راشي هلته به د صرف صرفیه قواعد شروع شي. صرف نحوه دومره وایي به د 40 دین کې ان شاء الله چې تاسو به قرآن پاک ترجمه په خپله باندې کوئ. د عربی چې کوم عبارت وي بغیر زبر زیر نه تاسو پړاولی شي، په مطلب به پوهیږئ ان شاء الله. اوس مونږ ویلي چې اسم چې دا هغې دپاره د څلورو خبرو علم ډېر ضروري دی. یو دا دی چې د هغه جنس، د هغه جنس په پیژنې چې اسم کله په جملې کې وګورئ چې دا اسم دی، نو دې ته به خیال کوئ چې جنس څه شی دی. هغه هم مونږ ووایو، پرون مو ووایو که نه ویلی مو دی چې اسم چې دا هغه مذکر وي، خو لیکن چې علامات پکې ده چې څو پورې ثابت شوي نه چې دا مؤنث وي، نه علامات د اسم پکې نه وي. ثبوت دپاره هغه مونږ قواعد ښودلي وو، تاسو به یاد وي. او قواعد چې کوم دي، د نحوه چې کوم قواعد دي، صرف کوم قواعد دي، دا کلي قواعد نه دي. کلي باندې پوهېږئ، یعنی استثناء ته چې ما درته بار بار وي چې استثناء ته به د ذهن هر وخت کولاو جوړ وي، نو دا کلي نه دي، اکثري دي. خو کلي نه دي. اکثر ځایونو کې دا کار ورکوي، خو بعضې ځایونو کې نه ورکوي. یعنی د موضوع کې ټولو افرادو باندې دا قاعده نه لګو کېږي، په بعضو باندې لګو کېږي. اوس په دې باندې پوه شوې دا قاعدې کلي نه دي، اکثري دي. کلي خو هغه چې ټولو ته شامل وي. نو لہذا تاسو به استثناء ته ذهن کولاو کړئ. اوس دویم نمبر جنس مونږ ووایو، د اسم جنس څلورو خبرو علم ضروري دی. یو د جنس، یو د عدد، یو د وسقط معرفه دی او که نکره دی، او هغه اعراب. اوس دویم نمبر دا دی چې عدد به مونږ ووایو، د اسم عدد. چې کله مونږ اسم ولیدو اوس به ګورو چې دا دنه یو کس مراد دی، دوه مراد دی، درې. په انګلیش کې چې کوم دی عدد د اسم په انګلیش کې هغه دوه دي. عدد څو دي؟ دوه دي، یو واحد یو جمع. په عربی کې درې دي، یو واحد دی او یو مثنا دی، یعنی دوه، او یو جمع دی. د خپل خپل اعراب هم دي، آسان دي. لږ قاعدې ته سوچ وکړئ، غور وکړئ، بیا به زده کړئ ان شاء الله. لکه څنګه په اردو انګریزی کې یو دپاره یو عدد استعمالیږي، داسې په عربی کې استعمالیږي. قلمون، قلم چې شی دی واحد دی. کتاب واحد دی. ولدن واحد دی. معنا څه ورکوي؟ قلمون یو، ولدن یو مشوم، او کتابون یو کتاب. مثنا په عربی کې دو دپاره، دو عدد دپاره، دو کسانو دپاره بیل راځي. بیل لفظ هغې دپاره استعمالیږي. او مثنا چې جوړوي هغې عمل ته تثنیه وایي. یعنی چې کم عمل باندې ته مثنا د واحد نه مثنا جوړوي که نه، هغې عمل ته تثنیه وایي. نو مونږ هغه ته تثنیه وایي. اگر چې هغه چې دوه ته جوړ شي هغې ته مثنا ویلی شي. چې دوه شي، کله چې جوړ شي، چې تر جوړ نه وي کله یې جوړوي هغې ته بیا تثنیه ویلی شي. اوس د مثنا جوړولو طریقه څه ده؟ د مذکر اسم نه به هم مثنا جوړیږي، د مؤنث نه به جوړیږي. ټیک دی که نه؟ طریقه یوه ده، اسانه شوه که نه؟ که د مؤنث نه هم جوړوي او که د
مذکر نه جوړه طریقه یې څه ده یو ده په حالت رفع کې دلته مونږ لیکلي رفع چې مثنا لفظ مثنا اسم راغلی په حالت رفع کې کتاب واحد دی کنه نو دا کتاب په ځای باندې دوا کتابونه وي دا دو کتابونو ذکر وي مثنا وي او په کم دا اسم دا د مثنا چې کم اسم دا په کم مقام کې د رفع مقام کې رفع شکل کې وي حالت رفع کې وي حالت رفع کې نو دا مثنا به سره به الف و نون زیات کې په کتابونو کې خدا تاسو ویل دي کنه خدا یو आवाज یاد کړئ نه دا خو تاسو کتابونو کې ویل اوس یو आवाज د قاعده کلی مدرسې یادوي اصول یاد آن आवाज یاد کړئ کم आवाज آنه د واحد سره چې د آن आवाज ولګي کنه د الف نون تاسو په مدرسې کتابونو کې ویلي دي اوس اسانه طریقه دا چې دا تاسو یاد کړئ چې آن आवाज په اخر کې راځي آن आवाज چې ور سره ولګای د واحد سره نو دینه بعد حالت رفع ولا تثنیه جوړ شي مثنا به جوړ شي یاد شو کما حالت رفع کې کما اسم وی کنه چې هغه مثنا هم وي اسم هم وي واحد وي او کوم مذکر وي نه مؤنث وي کوم مذکر وي یا یو اسم دی چې هغه واحد دی مذکر دی او کوم مؤنث دا غنه چې ته مثنا جوړوي هغه مثنا چې کم وي هغه اسم وي کنه نو دا په حالت رفع کې کله راځي او کله په حالت نصب کې راځي کله چې کله حالت رفع ته جوړای نو بیا به د ان आवाज ته پزین کی چې ان आवाज راغی نو ته پوه شې چې دا لفظ د اسم مثنا دی او حالت رفع کې دی یاد شو اوس کتابن ته مثنا جوړه ان आवाज کتابان او دارنګ مخ کې پسې وایا کلامان زر وایا ولدان رجل ان وزن درځي کنه چې څومره کرسیان اوس وګوره مؤنث ته پرم بنتون جنتون د خو آسان شو کنه چې چرته واحد لفظ وي ان ور سره لګوا که واحد یو که مذکر یو که مؤنث ان چې ورسه आवाज چې دته راوځي نو مثنا بجو خدا په حالت رفع کې په یاد ستا د په حالت رفع چې کتابان چاوي نو ته پوښ چې دا حالت رفع کې ٹھیک ته اوس حالت نصب او جر چې ته جوړه دې هم یو طریقہ ده یو आवाज ده د رفع لکه څنګه ان आवाज ده کنه او دارنګې د نصب او د حالت جر आवाज چې کم دی مونږ وی په کتابونو کې مونږ ویل چې یا نون بور سره بڑاو کې هغه لګه مشکله نو आवाज زدا کوي عین आवाज بور سره بڑاو کې عین که حالت نصب کې او کجر کې عین आवाज بور سره ولګ او کتاب سره ولګ کتاب بین ها قلمین کتابین او کتابان په دې کې څه فرق دی ګوره کتابان او کتابان اسم دی مثنا دی دوا معنا ور کوي کتابین اسم دی مثنا دی دوا معنا ور کوي خو لیکن فرق پکې څه دی یو شکل بدل شوی دی ځکه عربي حالات کې شکلونه بدلی کنه شکل بدل شوی دی په حالت رفع کې چې کم دی کتابان دي او په حالت نصب او جر کې کتابین یاد شو آسان دی کنه اوس عین आवाज آن عین دا خو دا ویل شکل په لارې زې نزان سره وای آن عین دواړو د فرض نسب جر دواړو د لکه مثال په کتابونو کې تاسو ویلې زبر درته بیا مثال پیش چې توای چې ما دوا کتابونه مثلا توای چې دوا سړی راغلل دا دخلت رفع ده درتک چې کوي کنه چې کوم رتک کوي دا خو فعل وی کنه نو فعل خو مرفوع وي دخلت رفع نو دوا کسانو تسوي رجل سره بس شو لګي رجلان نو اوس چې توای چې دوا کسان راغل څنګه به وای جاء رجلان او چې کله د مفعول شي تاولی دل دوا رایتو رجلین شاباس رایتو رجلین مررتو برجلین عین आवाज پکې دواړو
چې کله د په حالت رفع کی نو آنه आवाज بکئی، کله په حالت نصب او جر کی عین आवाज بکئی. د دې مثال واوره کتابن بس جوړ شي کتابین، قلمن به جوړ شي قلمین. د کتابن مې ځکه وی کنه چې اصل کې کتابن کتابن رفع او اصل یو واحد شي وي. کتاب چې واحد وي کتابن، د دې واحد به رفع حالت پېښ شي کتابن، نصب شي کتابن. دا مونږ پرون سبق کې ویلو. او رفع به جر به شي کتابن. نو کتابن نبات نصب او جر څنګه جوړای؟ کتابین. صالحین صالحین زر زر وایا. عبدن یتیمن قریتن عین جنتن شاباس ملکن ملکین غلامین جدارن. اوس رفع کې تاسو بیا یو سوال کوم. حالت رفع به راته حالت جر به نه وای ښه ډایرکټ په وای. حالت رفع به وای ښه تبه وای. صادقون شاباش. دا دماغ د حاضر دي صادقان. مخکې وګوره جمع چې کومه دا کنه په دوا قسمه باندې دا مونږه د واحد نه مثنا جوړه کړه کنه زدا مو کړه طریقه. اوس جمع به واحد نه څنګه جوړه او د جمع اعراب او حالات په څنګه دا غزدا کوي ها. په عربی ژبه کې جمع په دوا قسمه ده. یو طویل شي جمع سالم دلته ملیکلی جمع سالم ملیکلی کنه دا وګوره جمع سالم. بل طویل شي جمع مکسر او جمع مکسر او جمع سالمه. مکسر یعنی کسر متول طویل شي چې واحد یې مات شي، چې واحد یې مات شي او جمع ته جوړ شي. او سالم چې کنه امانت وی کنه بالکل واحد یې بالکل امانت پروتي او جمع ته جوړ شي. یاد شو دا ګرانه خبره نه ده. لکه مثلا چې کتابون د دې واحد به متعین او بیا به جمع جوړای. کتبون جمع ده کتبون کتبون مات شو واحد یې کنه شو مات دلته الف تلاړو مات شو کنه. کتابون چې کله د دې واحد مات شنو کتبون جمع به ته جوړ شي. او د بل مثال د جمع سالمه چې ده ها چې قیمت شوی نی مثال مسلمون ها مسلمون د دې جمع خو مسلمون واحد طرف ته به سوچ کړه. که واحد مات شوی مکسره شو او سالم یا که واحد سالمی بیا جمع سالمه واحد طرف ته رجوع کړه. د دې تاسو کا اقسام زده کړ چې دوه قسمه اوس په اعراب زده کوي لکه څنګه د مثنا اعراب زده کړ. هغه د پر به هم څو وزونه دي هغه وزونه بیا ستاسو چې جمع سالمه راشي. جمع سالمه په حالت رفع کې اول حالت رفع بس ځکه کړه. حالت رفع کې چې راشي مونږ کتابونو کې داسې ویلي دي چې د واحد اخیری حرف ته لکه مؤمنون دي کنه په دې کې اخیری حرف نون ده کنه. مونږ په کتابونو کې دا ویلي چې دغه نون ته اخیری حرف ته پیش ورکړه. په اخر کې به واو او نون زبرنا واو او ساکن او نون زبر ولا نو دا به ور سره لګای چې مؤمنون نه جوړ شي مؤمنون. خو لیکن دا ګران دي کتابونو کې تاسو د ویلي تاسو به اون आवाज یاد کړئ چې جمع سالمه جوړوي د واحد نه او په رفع حالت کې رضی نو ورفع حالت کې جمع سالمه چې په رفع حالت کې رضی نو دا आवाज به یاد وساتي چې اون आवाज حالت رفع کې مسلمون سره اون आवाज ولګه مسلمون شاباس. کافرون کافرون خالدون خالدون د خالدون چې چیرته قرآن پاک کې راغلی کتابونو کې منافقون اون आवाज پکې راغلی په جمع کې د جمع سالمه او په حالت رفع کې به هی دا ور سره یاد ساتل اون आवाज چې دا د حالت رفع आवाज د جمع سالم د حالت رفع आवाज څه ده اون आवाज یاد ساته. فاسقون تائب راجعون
راجعون، مشرک مشرکون، وارث وارثون. دا همونګه د جمع د سالم رفع حالات، اوس حالت نصب او جر. دا هم آسان دی، ګران نه دی ښه، ځکه چې په کتابونو کې مونږ دا ویلي چې په اخر کې به زیر ورکې ساکن یا او نون زبرنا، دا کتابونو کې مونږ داسې ویلي، صحیح دی. خو لیکن دا آواز یاد ساتئ چې اینا آواز آخر کې وي. اینا کم آواز؟ دا رفع آواز څه شی ده؟ جمع سالم اونا. او د نصب او جر آواز څه شی ده؟ اینا. اینا آواز یاد ساتئ. مونږ چې ویلې چې مسلمون ته اونا آواز ورکړي نو څه شی به جوړ شي؟ مسلمونا. اوس چې د دې ته اینا آواز مسلمینا، شاباس مسلم، او په هغه مثنا کې اینا نه اینا و اینا مسلمین اینا اینا. جمع سالمه د پر چې کله ته حالت رفع او جر کې وي نو هغه به څنګه آواز به اینا آواز به لکه مؤمن مؤمن مؤمنین، مجرمن مشرکین کینا. آواز یاد شو؟ دا آواز به یاد ساتي بس. بیا حالت رفع کې د جمع سالمه آواز څه شی ده؟ اونا. په حالت نصب او جر کې د جمع سالم اینا آواز دی. دا جمع سالمه چې کومه ده کنه، دا جمع چې کومه ده، دا جمع د هغه واحد نه جوړیږي چې هغه مذکر، چې جمع مذکره چې هغه رفع نه جمع سالمه چې رفع حالات کې اونا آواز ور کوي، حالت نصب کې اینا آواز ور کوي، حالت جر کې اینا آواز ور کوي. دا د هغه واحد نه جوړیږي چې هغه مذکر هم وي، ذوی العقول وي، یا مذکر وي او علم وي، علم وي ذوی العقول، دا هغه مذکر نه جوړیږي، یا صفت وي ذوی العقول وي، یا صفت نام بدل د موږ صفت فاسق صفت نه ده، فاسق د څه شي دا ذوی العقول صفت ته کړه نو دینه به دغه جمع جوړیږي داسې. نو فاسق نه ته په حالت رفع کې جمع جوړه کا، جمع سالمه ده. فاسق نه حالت نصب نه جر نه رفع کې فاسق کونا اون آواز او په حالت نصب او جر کې فاسقینا. دا فاسق چې کم دی دا علم خو نه دی کنه، دا خو صفت ته، دا ذوی العقول صفت ته. دارنګ خالد، دا خالد نوم دی، علم دی، دا ذوی العقول علم دی، دا پر ذوی العقول علم دی. دا پر چې ذوی العقول علم وي یا دا پر ذوی العقول صفت وي هغه نه دا جمع جوړي، هغه دا رفع او حالات دادي، رفیع او نصبی او جری حالات دادي. د کما جمع سالمه دا جمع سالمه چې اوس کم مونږه قاعده کلیه اوله دا د کم واحد نه جوړیږي چې هغه کم واحد مذکر نه جوړي چې علم وي د پر ذوی العقول یا صفت وي زب بیا و هغه مذکر واحد نه دا جمع سالمه جوړي علم وي او په دې کې استثناء شته کنه، استثناء د پر اوس استثناء یاد ساته، په دې کې استثناء شته عالم او عالم. دا عالم چې کم دی کنه دا په دې قاعده کې داخل نه دی، خو جمع داسې جوړي. عالم ذوی العقول کی عالم کائنات ذوی العقول خو نه دی، نه صفت ته نه عالم دی ذوی العقول، خو لیکن جمع داسې جوړیږي چې عالم عالمون عالمینا. قرآن پاک کې راغلی کنه رب العالمین، دا استثناء ده. اهل اهل دا استثناء ده، خو جمع داسې جوړیږي کنه چې د څنګه مونږه وصول خود، خو لیکن په دې قاعده کې داخل خو ذوی العقول خو نه دي کنه. اهل اهلون اهلینا، ارض ذوی العقول دی نه دی، د چی صفت ته نه دی، بیا هم داسې جمع ده. ارض ارزونا ارزینا، سنا سنتون کال ته چې ویل شي د دې وکړه د دې جمع سنت سینونا 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 سینینا. جمع مؤنث سالم مؤنث دا هم مکسره مونږ وې کنه، دا خو چې مکسره مونږ وې دا خو سالم ابو جمع سالمه مکسره مولانا دی ویل ښه. جمع سالمه دا خو مونږه مذکره ویل، اوس مؤنثه
جمع هم وي او سالمه هم وي او مؤنث هم. دا خو د مذکر ذکر وکړ. په مؤنث کې په حالت رفع کې په آخر کې الف او تا دو پښتون آتون به ورسره لګای. نو دا आवाज څه شي؟ آتون आवाज دی. په حالت رفع کې د جمع سالمه مؤنث आवाज په رفع کې آتون دی او په حالت نصب او جر کې آتن. آتون آتن آتون آتن. دا आवाजونه یاد کا. اوس په تماله جوړ کې مسلماتون اخر کې به د غور نه کټ کې د ګول تا او اخر کې به د ګول تا ته کټکای آتون به ور سره لګای یا به آتن لګای. اوس په رفع حالت کې مسلماتون به څنګه جوړي؟ مسلماتون آتون به لګای کنه. سالمه مؤنثه جمعوي سالموي او مؤنثوي دغه اخیری आवाज په رفع حالت کې آتون دی او په حالت نصب او جر کې اخیری आवाज آتن دی. مثال دا دی په رفع حالت کې مسلمتون مسلماتون اخر کې به ګول تا ته لره کې به الف آتون ور سره لګای. مسلم جنتون جناتون خطبتون خطباتون او دارنګه حالت نصب او جر کې عابدتن عابداتن آتن आवाज به ور سره لګای. خطبتون خطباتن. ها قرآن پاک کې یا حدیثو کې چې مثلا دا سره چې مسلماتن د مسلماتن نو تبس تاو پیژنو چې دا مسلماتن چې کم دا اسم دی جمع دا او سالمه هم دا مسلماتن آتن आवाज دی نو دا حالت نصب یا جر کې دی. څه شی دی؟ نو بیا به ورستو به هغه مخکې سبق راځي چې نصب او جر به موږ څنګه پیژنو. جر په داخل شوی یا څنګه څه وجه ده یا مجرور دی په څه وجه که نه مضاف الیه د مخکې روان دی بس سبب بل سبق مکسره وایي. خو په دې کې مخکې منصرف اسم اعراب یوازې چې یو اسم وي منصرف وي. منصرف لکه مسلمون منصرف دی که نه تنوین پې راځي. اسما چې یو که نه 83% مونږ ویل چې منصرف دي 13% پکې غیر منصرف دي 2 پکې مبني دي. نو دا منصرف اسم چې کم وي منصرف لکه مسلمون د دې اعراب څنګه د درې وړه حالتونه بدلی مسلمون مسلمان مسلمین او حالت نصب چې دا غ په الف سره او تنوین سره راځي الف ور سره لګای. خا اوس د دې مثنا او خیا د مسلمون خطا رفع مسلمون مسلمان مسلمین او خدل اوس د دې مثنا او خیا په رفع حالت کې بس شی مسلمون رفع حالت کې مثنا او خیا مخکې تیر شوی ان आवाज مسلمان او نصب کې عین مسلمان مسلمین مسلمین جمع او خیا مسلمون رفع نه شروع کو دا به دی یو تخته جوړه کوي. ښه دلته به ولي کې کنه چې منصرف اسم اعراب بیا به ولي کې واحده مسلمون مسلمان مسلمین لاندې ولي کې مثنا مذکر د پر مسلمان مسلمین سبق ویل شي د بورډ نه به تصویرو بس دا نقشه جوړاو بیا په غسر ولګو. ښه اوس دا مؤنث ته پر مسلماتون مسلمتن مسلمتین مثنا د پر مسلمتان مسلمتین مسلمتین یاد ولې یاد نه دي او جمع د پر آتن مسلماتن 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 دا تختص دلته جوړاو دا یاد ول ته وې چې کله مونږه مثنا جوړو کده مذکر نه جوړو کده مؤنث نه جوړو نو رفع حالت کې به مونږه کم आवाज یا ستو آنه او پر رفع او جر حالات کې به کم आवाज یا ستو عینه نصب او جر کې عینه. مونږه چې مثنا جوړو تسنیه جوړو نو لکه مسلمون چې مونږه تسنیه جوړو نو رفع حالت کې به آنه ور سره لګو نو مسلمان حالت نصب او جر کې به عینه لګو مسلمین. او چې کله مونږه جمع سالم کې سالمه جوړو د مذکر نه به بیل رقم جوړیږي او د مؤنث نه بیل رقم. تسنیه چې داغه کې د مذکر مؤنث نه یو شی ده خو لیکن جمع سالمه کې به مذکر د پر په حالت رفع کې اونا आवाज یا ستو په حالت نصب او جر کې اینا
لکه مسلمون مسلمون، او حالت نصب او جر کې مسلمون مسلمین. او مونږ به په تصنیع چې کله جمع سالمه د مؤنث نه جوړو نو په آخر کې به آواز آتون رضی په حالت رفع کې، او په حالت نصب او جر کې به آتن رضی. لکه مسلمتون مسلماتون، دا کوم واحد مؤنث چې کم دی واحد مؤنث دا د اخر ګول تا چې دا بلری کو آتون بور سره لګو نو مسلمتون په حالت رفع کې مسلماتون جوړ شي، مسلمتون په حالت نصب او جر کې مسلماتن مسلماتن رغلی قرآن پاک کې مسلماتن رغلی مسلماتون رغلی. دا فرقونه د دې وجه نه یو په حالت رفع کې یا یو په حالت نصب او جر کې دی. و سوګره منصرف اسم اعراب د دې نقشه و تاسو ته دلته ولګي په موبایل کې چې ال نه بغیر وي، الف لام ور سره داخل نه وي، الف لام ور سره داخل نه وي نو مسلمون حالت رفع ده او نصب یې مسلمان ده او جر یې مسلمین ده. ټیک تا کنه درې وړه حالتونه بدل دي په نصب رفع نصب جر سره درې وړه حالتونه په زما فتحه او کسره سره راځي. او مثنی چې کومه ده هغې ته خو تاسو آوازونه یاد دي نو مسلمون سره آن آواز ولګوه نو څه شی به جوړ شي مسلم عین آواز ور سره ولګوه او بیا جر کې ور سره عین ولګوه مسلمین. جمع د پاره اون آواز ور سره ولګوه پرفه کې په نصب او جر کې این آواز ولګوه مسلمین مسلمین دا تختب ور سره ولګوه. واحد مؤنث د پاره مسلمتون ته آواز یاد ساته او پهله چې اول چې منصرف اسم واحد وي ځان ته نو مسلمتون مسلمتن مسلمتن، چې کله مصنعات جوړای نو آن آواز لګوه مسلماتان او عین مسلمتین او مسلمتین حالت نصب جر دوړک. او جمع سالمه د پر مؤنث د پر مسلماتن آتن آواز دی مسلماتن مسلماتن مسلماتن. ال سره شکل الف لام په داخل شي رفع نصب جر ال سره نو المسلم المسلمه المسلمه ال چې په داخل شي تنوین وړاو شي کنه مسلمون بنوي چې المسلمون المسلمو المسلمه المسلم. مصنع دغه څه د مخ کې وای المسلمان المسلمین المسلمین مسلمین. او جمع سره د المسلمون المسلمین المسلمین المسلمتو المسلمتا المسلمته دا مؤنث واحد مصنع او مصنع سره ده المسلمتان المسلمتين المسلمتين. جمع سره ده المسلمات المسلمات تنوین وړاو شو کنه آتون आवाज آتو جوړ شو آتن आवाज آتے جوړ شو المسلمات المسلمات. د اسم منقوص اعراب اسم منقوص هغه ده چې په اخر کې یاوي خو مقابل یې څه شوی کسراوي اخر کې یاوي لکه هادي اخر کې یاد کنه د یا نه مخکې مقابل په دال باندې کسره ده کنه اسم منقوص هغه ته ویل شي چې په اخر کې یاوي هغه اسم چې په اخر کې یاوي خدا یا نه مخکې مقابل کسره وی لکه هادي وادي داعي داعي وګوره اخر کې یاده او یا نه مخکې څه شي ده په څه شي باندې په عین باندې داعي. د دې په الف لام سره چې کم دا اعراب داسې دي الف لام نه بغیر هاد اوس مونږ هادي مو کنه هادي د هادي نه بیا وړاو شي په هغه کې په حالت رفع کې هادن بشي هادي نه بس شي جوړ شي هادن او نصب کې بعد یا واپس راشي هادیان او جر کې بیا وړاو شي هادن رفع او جر یو شی دی هادن هادن او نصب هادیان نو هادن هادیان هادن دا بور سره ولګي د دې تصویر اسم مکسور اوس د اسم الف لام سره بیا وګوره الف لام سره بیا یا واپس راشي هادن ځکه چې تنوین خوړاو شي کنه نو الهادي الهادیه الهادي یاد شو کنه د الف لام چې دا تنوین چې کم دا وړاو کوي اسم مکسور هغه ته یو اسم منقوص ته کنه اسم منقوص څه ویل شي چې اخر کې یاوي اسم مقابل اسم مکسور څه ویل شي چې په اخر کې الف مکسوره وي لکه حسنا فتا ادغه مکسوره ممدودانه ممدوده او مکسوره تاسو ویل کنه او ولاړ زبر وړو کې زبر کړه زبر چې ویل یاوي کړه زبر وي ته ویل شي الف مکسوره نو اسم مکسوره هغه چې په اخر کې یاوي مقابل ته په اخر کې الف وی کنه نو هغه ته ویل شي اسم مکسوره دغه اعراب په الف لام سره الف لام نه بغیر
لکه فتا مونږ ویل کنه فتن 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 یو شی دی خو کله الف لام په داخل شي نو دغه غته وړاو که بس زبر الفتا 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 صرف دا زبر ته جمع مکسره چې کما دا کنه جمع مکسره د پرست خاص قاعده نشته دا خو څه اوزان دي دا یاد لرئ اوزان دا اوزان نه به تصویر وباسئ یو افعال په وزن باندې چې کما افعال په وزن باندې جمع راځي د زنو د جمع مکسره افعال په وزن باندې راځي افعال په وزن باندې راشي کنه کما جمع لکه دا کلم جمع اقلام دا اقلام چې راغی نو پوه چې دا جمع شی د مکسره ده خو لیکن د افعال په وزن باندې افعال اصحاب ابواب دا افعال او وزن یاد کړه او بل د فعال وزن یاد کړه جبال عباد بخار د قران پاک او حدیث کې ډیر رغلی جمال شراف طوال کلاب ټیک ته یو افعال یو فعال یو فعول مثلا قلوب نجوم بیوت فعول او بل فعل كتب رسل فعل وزن یاد کا فعال وزن كفار فعلة وزن یاد کا طلبه مو طلبه فجر سفر كتب افعلة وزن السنة اسئلة دا قرآن و حدیث کې رغلی افئدة آلهة افعلة وزن یاد کا فعلاء وزن غرباء شرکا فعلاء وزن باندې ښه حکما عمرا جهلا په کم وزن باندې فعلاء وزن باندې افعلا وزن انبیاء اولیاء اغنیاء دا اوزان یاد کا فواعل قواعد عوامل شواهد فعائل صغائر كبائر مفاعل مساجد مدارس مفاعل مذاهب مفاعل فعلا وزن یاد کا مرضى موتى سرع دا جمع مکسر اوزان دی غیر منصرف او منصرف یو شی دی په جمع مکسره کې دا ختم شو دلته تاسو سوال شته تاسو چې دا اوس ذکر شوی دی په دې کې بیا استثناء شته ښه